تیماګره کې د سرکاري هسپتالونو مبارک دي تاسو وایم دا سرکاري هسپتالونو هغه غوجري جوړی شوې دي هغه کې خو نه عام پیسو تباہی کیږي او علاج هم 1 نمبر علاج نه کیږي. اداره ته وای دلته کې هو پته مرګري کې بلاش نور پرایویټ هسپتالونه نشته سرکاري هسپتالونه نشته ولې خدمت هسپتال تراله صحیح رښتیا خبر راته وګا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د ټیم کې الخدمت هسپتال کل زوال بابا ته مرګره کې واخیره الته کې موجود دی ما دیواله سره د هسپتال کې چې د لوړ دین خلکو ته کومه سپورټ ملاويږي دلته کې هغه ته کومه علاج معالجه کیږي هغه والے سره چې دلته کوم ډاکټر دی راغي سره خبرې اترې کوو او زیات کوشش کوم دی چې د آی حواله سره دلته کې خبرې وکړو دلته چې کوم ډاکټر دی راغي سره خبرې اترې وکړو ځکه چې د آی حواله سره ته مرګره کې داسې معیاري ځګونه نشته چې د خلکو د سترګو اپریشن وشي د غي علاج معالجه وشي دلته کې چې د هسپتال کوم انچارج دی هغه سره ما خبرې اترې کولې دا غي وینا ده چې دلته کې تقریبا 100 پوری زمونږه روزانه او پیډي کیږي پاغي کې 50% چې کومه مریضان دي نو هغه غایني یعنی زنانو چې کومه بیماری دی هغه سره ریلیټډ دي د دې نه هټ کر د میاش کې دی وایي چې زمونږه تقریبا 25 30 یا 40 پورې اپریشنونه د سترګو کیږي دغه شان د غایني خو ډېر زیات کیږي نور تفصيلات دلته کې چې کومه ډاکټر دی داغي نه خلو دې سره دلته چې کوم مریضان دي یا داغي اټینډنټ دي داغي سره خبرې اترې کوي چې د خدمت هسپتال ته مرګري ناغي څومره مطمئن دي اول دلته کې چې راغي کله بیماران چې سرکاري هسپتالونو ته نزي پرایویټ هسپتالونو ته ولې نزي ولې د خدمت ما کوي موږ سره اوسه مخولان دي باندې ګرانو کتونکو الخدمت هسپتال ته دن عالم دلته کې چې کم د مریضان سره اټینډنټ دی داغي سره خبرې اترې کوي چې هغه د الخدمت هسپتال کې چې کم سرویسز ورکړي کیږي هغه والے سره صحیح بایجان اساس نوم نه زمانم تاریخ د میدان ولایو د میدان تاریخ مریض سره څه مسله ده بس اپریشن کیس او ماشاءالله ډېر په خاطر طریقه باندې هندل شو وشو اداره ته وای دلته کې هو پته مرګري کې بلاش نور پرایویټ هسپتالونه نشته سرکاري هسپتالونه نشته ولې خدمت هسپتال تراله صحیح رښتیا خبر راته وګا. بس علاج ټکی ذکر راځي چې علاج کوم ځین کې ټک کېږي کنه حال تام خلک زی خپل کار په طریقه باندې کې برابر کې سہولیات یالته هغه ځین کې عدالت کې سہولیات هم د دې سره دار ته وای تاسو به بار هم اپریشنونه کړي مخکې نور مریضانو تاسو سره غلي داغي او د خدمت پریټونو کې یعنی کم پیسې چې تاسو نه غسه کې سفر او ډیر زیات واځي ډیر زیات فرق دی کې سره ځین کې 50 لګي دلته داغي په نیمه باندې لګي بالکل اداره ته وای چې دلته کې نور خلک کمنګ ګوري داغي خصوصا چې د کوز دیر سره تعلق ساتي د بر دیر سره تعلق ساتي یا د چترال اغه ته بس وینا کول غواړي د خدمت هسپتال والے سره اغه ته سویل غواړي نو بس هر سره زګونو ته ځکه نه بیماری خود شې د چې هر هسپتال کې دا کیږي او هغه ځین ته خلک چې په کوم ځین کې سہولت او کار په طریقه باندې کیږي او نو 100% مطمئن د ظلم نه راته وای بالکل الله گواه وګڼه 100% مطمئن بالکل مطمئن چې مطمئن نه وي کیمرې ته باندې مخامخ کړي ډېر مننه ګرانو کتونکو بای چانس مې یو اټینډنټ د مریض سره ورسره هغه مې راونی و داغي سره خبرې اترې مې وکړلې داغي خبرې اترې تاسو په خپل واورېدل نو ته سلا پتا تاسو پرېږدم ټرای کوم چې د بل اټینډنټ سره هم خبرې اترې وکړم ګرانو کتونکو یو بل مریض دی داغي سره اټینډنټ ته داغي سره خبرې اترې کوي چې د کم ځای دی او د خدمت هسپتال حواله سره غي سوی تاسو نوم څه دی او د کم ځای کې زمانوم دی جی حبیب الله خالد کی سره می تعلق دی او بهر د خدمت هسپتال نوم موږ اوریدلو نو بچا سي ډېر مهرباني تاسو بهر ځای ویزټ کوئ او دا غي تاسو چې کوم ویډیو جوړوي هغه موږ بار ملګرو کې ګورو او بهرحال تیماګره کې د سرکاري هسپتالونو مبارک دي تاسو وایم دا سرکاري هسپتالونو هغه غوجري جوړی شوې دي هغه کې خو نه عام پیسو تباہی کیږي او علاج هم 1 نمبر علاج نه کیږي خصوصا ما په خال کې یو کس ته دا وایي چې تاسو الخدمت هسپتال ویزټ وکړئ
هغه کې دا چې کومه سہولتونه چې کومه دا موجود دي او حقیقت ته موږ دا ومنل چې موږ دلته رالو موږ د هر څه ولنه چې دا په کومه طریقه باندې د هسپتال صفایي کې زته ته من ډېر اعلی صفایي ده او دومره خبره بګیدا چې سہولت دلته موږ ته هر قسم سہولت ده نو موږ ته خو نه دې پته نه وو سره پته ولګي دا پیله چانس نه جدل ترالو او په هسپتال کې څه مسله ونه خو دې ته زموږ ټول ډېری غټي ذاتي پیسې ولګېدې او دلته خو پیسې نه لګي زما ټول عوامو ته دا خواسته چې تاسو دې سي مسلې راځي نو تاسو د الخدمت ته راځي الخدمت کې تاسو ته مکمل سپورټ ملويږي بل دلته تاسو مریض ته ډېر زیات سہولت ملويږي نو برای مهرباني د تیماګری د سرکاري هسپتالونو ځان وساتئ د الخدمت راځي ته تاسو هر قسم سہولت ملويږي ډیره مننه ګرانو کتونکو دا یو بل نوجوان هغه د خپل خیالات اظهار او د خپل زړه بلاس یې موستل همیشه د پاره زما کوشش دی چې هغه خلک ز په دې سکرین راولم یا هغه ادارې ز هایلایټ کم د کمینه چې عوامو ته علاقې ته غریبانو ته پیدا یقینا الخدمت هسپتال د لوړ دیر د غریب ولس د پاره د الله تعالی یو غټه تحفه ده او دا تحفه چې دا د الله تعالی شکریا هم ادا کول غواړي او د دې سره سره دا تحفه چې د اندازې کول نه غواړي مخ په وړاندې باندې ګرانو کتونکو دلته چې دا آی کم سپیشلیست کوم ډاکټر دی دا غي سره خبرې اترې کو چې ویډیو د کیږي نور اټینډنټس نه اخلم ډاکټر صاحب سره خبرې اترې کو مخ په وړاندې باندې زموږ سره اوسئ التزو چې التسصورت ډاکټر صاحب د ټول ناول تاسو راته وایي چې تاسو نوم څه دی او د کوم ځای زه ډاکټر محمد الله یم او د بیارې علاج وکړم بیارې علاج د الخدمت هسپتال کې څلور کال نه کار څلور کال نه ماشاءالله ډېر غټ ټایم تاسو دلته ورکو ډاکټر صاحب دا راته وایي تاسو په آی کې څه شی کړی دی سپیشلایزیشن تاسو شی دی موږ ډاکټر اپ اپټومټري کړل خیبر میډیکل یونیورسيټي او دا ډاکټر اپ اپټومټریسټ دی ډاکټر صاحب دا راته وایي څومره مریضان تاسو ته په میاشت کې تقریبا راځي بیا دلته کې اپریشنونو څه طریقه کاری دې والے سره که زموږ ګران کتونکي لیدونکي اوریدونکي له خبر شي نو موږ د 400 پورې اوپیډي کوو میاشت او په دې کې تقریبا د 40-50 پورې آی سرجریز کوو نو دا چې د موږ کم پیشنټ کې سکرین اوټ کو په د هر هفته کې نو بیا د جمعې په ورځ هغه لپاره به موږ اپریشن وکړو 15-20 چې کم دی د هغه ډاکټر محمد وسیم رازي د اخترناغه موږ د اپریشن نه دی ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ ته ډیټیل په تفصيلات هم راکړل ګران کتونکو ما مخکې خپل خبرو کې تاسو ویلو چې دلته کې په لوړ دیر کې د ګایني او د آی والے سره ډیر زیات مسایل دي الخدمت چې کوم کار شروع کړي یقینا چې دا قابلیت ته قابل ستایش ده ځکه چې یو طرف ته غریب عوام بل طرف ته دلته کې نه خبره او دا غي سره چې مختلفو محکمو ته یا هسپتالونو ته لاړ شي دا غي ته ډیر زیات مسلې راځي ډیر زیات مشکلات راځي عادت کې الخدمت تاغي هغه مسلې حل کوي الخدمت کله د سیلابونو صورت یا د زلزلو صورت یا نور داسې قدرتي آفات راځي نو پای کې هم مخکې پر دې سره سره چې کوم رفاهي کارونه د پدې باندې موږ الخدمت داغي ټیم داغي مشران ته داد پېښ کو اګرام کتونکو چونکی دا د مپادیامه کار دی د مپادیامه والے سره موږ زو ټیم په ټیم باندې داسې اکټیویټیز کوو تاسو ته زما ریکوست چې دا ویډیو زیاده سے زیاده ګروپس کې شریک کړئ ځکه چې د مپادیامه په کار کې تاسو هم زما سره سواخله دغه شان د نیکۍ دا کار د خیر دا کار د نور خلکو ته دا پیغام ورسي او هغه خلک چې زپرې شوی خلک دي هغه راشي الخدمت هسپتال کې چې هغه د ستسترګو ایشو یا نوري بیماری نو چې هغه په اسانه باندې په خانداز باندې د علاج معالجه وشي او ډیره مننه